د پاکستان سابقه صدر ډاکټر عارف علوي د طرفه د انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات په شان کې انتهایی متنازع بیان هغه مخې ته راغلی. تېره ورځ په لندن کې د یو خطاب په دوران کې هغه دا خبره وکړه چې عمران خان ته کوم مقبولیت ملو دی چې هغه 90 یا 91 یا کم از کم 80% دی. دا هغه مقبولیت دی او هغه نعمت دی چې دا الله عزوجل ډېرو انبیاو ته هم نو ورکړی. اوس دا یو داسې جمله ده 2000 چې دې کې سیده چې کوم دی د 2025 یو کمزوری یو ګناهګار انسان دا د انبیاو نه زیات مقبول ګڼل دي او دا تاثر ورکول دي. کله چې هغه دا الفاظ وویله نو په مجلس کې بعضې خلکو د هغه په تایید کې دا بېشک چغې چې کوم دی ووالې او بعضې خلکو هغه په دې بیان باندې رد وکړو. هغه د خپلې نقطې طرف ته چې کوم دی متوجه کولو کوشش وکړو چې دا الفاظ ته غلط ویل. خو دې بې غیرت انسان بجای د دې چې په هغې باندې معافي غوښتی وې د خپل بیان تعویلات چې کوم دی شروع او معافي په هغې باندې ونه غوښته. مختلف قسمه بې سر او بې پا تعویلات او دلایل چې کوم دی هغه شروع کړه. اوس دا دومره جاهله انسان دی او بدقسمتی نه دا زمونږ صدر هم پاتې شوی دی چې ته دا اندازه نشته چې انبیاو ته کوم مقبولیت ملو دی هغه د چاپلار ته هم نشي ملاوېدی. په زرګاو کاله مخکې تېر شوي انبیا چې کوم دی هغه نن هم د مسلمان په زړه کې ژوندي دي. مسلمان په هغې باندې ایمان دی. مسلمان ایمان د هغې نه بغیر چې کوم دی د سره معتبر نه دی، د سره قبول نه دی. تر قیامته پورې راتلونکی هر انسان هر مسلمان به هله مسلمان ګڼلی شي او بللی شي چې تر څو پورې هغه په انبیاو باندې ایمان نه وروړی ځان ته د انبیاو پیروکار چې کوم دی دا ویلی نه وي. دا د انبیاو مقبولیت دی چې زرګا کاله بعد هم چې کوم دی کرورها عربها مسلمانان په هغې باندې سر ورکولو ته تیار دي. د هغې چې کوم دی مینه محبت په خپل زړه کې ساتي. خو داسې جاهل انسان ته دا مقبولیت چې کوم دی په نظر نه راځي. په هر حال دا یو انتهایی دلازار جمله ده. په دې باندې دله معافي غوښتل پکار دی او تر هغه وخته پورې دې پرېښول نه دي پکار تر څو پورې چې ده په دې باندې معافي نه وي غوښتي یا په دې باندې توبه نه وي ویستي. هر مسلمان له چې کوم دی د نه مطالبه تر هغه وخته پورې ده